او کم ګنټه سفر په ګاډۍ کې بالکل سویټزرلینډ څخه کم نه دی. جاز بانډا کومرات اخلا سلاجید شبرمانه څنګه وای یار مخواړه کوم خور رواني منه مړ سولو. سلامونه دوستانو، دا وخت موجود یو په جاز بانډا کومرات. له تله څخه په کم ګنټه سفر په ګاډۍ کې او له هغه بعد 3 غنټې یا 3.5 غنټې سفر پیدل. مزل یې ډېر سخت دی، په انتهایي زیات مشکله، لیکن ځای هم دغه تر ځای دی، بالکل سویټزرلینډ څخه کم نه دی. دا د اسین نظارې دي، هر ځای ابشار، هر ځای اوبه. دا ګلیشیر پیګلاوی او له څخه د ابشارونه راځي. دا اگر څنګه دی پنځ کی زبردست ډېر ښایسته ځای دی. واو تو بنوای کو کی ډېر دی ځای باران ورسوي ته دا وایي چې به یې وار خامخا په ځمکه کې چکر ولګوي. جاز بانډا کومرات اخلا سلاجید 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 شبرمانه څنګه وای یار مخواړه کوم خور رواني منه مړ سولو. او له کوم خورالي چیر رواني یار کومرات رالم کومرات زرالو بس جاز باندې لزو مړه کالو څو غنټې سفر دی کړی دی یار 2.5 غنټې خو مې کړی په کم 3 غنټې یو غنټه بیا پاتې اوس نو زم دیم چې زنګاژه او هغه یو برا مخسن سو ګسر دنو بعد دا وخت سو پر څو بجې روان سولې یار 8 بجې ویش روان سولو و نیم بجې اوس واده 11 بجې دي بس نو دا خو 2.5 غنټې ستړی دی ستړی سفر ستړی دی ښه دا تر دې خاصه په دیوالې شخېږي درځه. السلام علیکم ملګرو، دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پښین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو لپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیوټیفول خانوزۍ، او
اخري کې د دغه دا کوم ګنټۍ چې د بیل آیکن دغه هم دباو کړئ نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته یې درځي. ډېره مننه. بیوټیفول خانوزۍ دغه سبسکرایب